السلام علیکم. زموږ د نننۍ ویډیو د نجیبه پیاز په باره کې ده. نجیبه پیاز په څو روپو باندې خلکو سره داسې غلط کارونه کوي. زه او قیمت یې د تا په دې ویډیو کې د تا وایم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ نو تاسو به د دې ویډیو ته مکمل معلومات ترلاسه کړئ. امید لرم چې تاسو به ټول ښه جوړوئ او د دې هر څه نه مخکې ته زه دا یادوم چې ته زموږ په چینل کې نوي وئ نو زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو نجیبه پیاز به تاسو پیژنئ چې پخوا به ډرامو او فلمونو کې کار کولو چې د دلوبا په نوم باندې ډېره مشهوره ده. عزتمن تاسو ته دا پته نشته چې نجیبه پیاز په افغانستان کې په یو تلویزیون باندې کار کوي خو د دې خبرې معلومات درته نه وي چې دا څنګه بېحایې کارونه کوي. عزتمن د نجیبه پیاز هغه پټ رازونه تاسو سره شریکوم چې تاسو به تر اوسه پورې نه وئ خبر یاستئ. نجیبه پیاز یو حیاشه او فحاشي او بېحیا ښځه جینۍ ده. عزتمن دا به تاسو اوس نه منئ چې نجیبه پیاز د څو پیسو دپاره داسې غلط او بېحیایي او بېشرمۍ کارونه کوي او دا خبره بالکل رښتیا ده. زه درته نن په دې ویډیو کې ځای او ایډرس او قیمت یې درته وایم. عموماً د هغه کسانو سره دا غلط کارونه کوي چې چا سره پیسې ډېرې زیاتې وي. ولې د پیسو وده دا ډېره خوښوي. نن سبا د پیسو دوران دی چې چا سره پیسې وي نو هغوی سره د یو شي کمې هم نه وي. نه د جنکو کمې وي، نه ورسره د بېحیایۍ کمې وي، نه ورسره د فحاشۍ کمې وي او نه ورسره د شرابو او د نشو کمې وي. او داسې کسانو سره دا غلط کارونه کوي ولې چې داسې د غریب او د ګاډۍ والا کسانو سره دا دوا سلام هم نه ساتي. او بیا کوم دوستانو تاسو نه منئ چې دا دروغ دی نو تاسو ته به موږ سره ګیله کې د دې هغه تصویران او هغه ویډیوګانې شته. تاسو موږ ته لاندې په کمنټ کې خپل د وټساپ نمبر راواستوئ. موږ به تاسو ته بیا د دې ویډیو مکمل در واستوو. عزتمنو داسې ویډیوګانې ځکه تاسو ته موږ په یوټیوب باندې نشو شیر کوی چې هغه د یوټیوب دپاره صحیح غیر قانوني دي. بله خبره د سره دا شریک کوم چې نن سبا نجیبه پیاز لندن ته ډېره ځي ولې چې هغه وایي زما ډالرې وګټم او په لندن کې به داسې غلطو کارونه کوم ولې چې هلته کې څوک په دې کارونو باندې ډېره بده نه ګڼي او ډېره د خوشحالۍ نه داسې غلط کارونه کوي. تاسو به همدا فکر کوئ چې نجیبه څنګه لندن ته ځي راځي. تاسې د دې غټ داسې بزنس دی چې دا لندن ته ځي راځي. د دې هېڅ بزنس هم نشته. دې دغه شانتې فحاشي فلمونو والا سره ټچ شوی دی او هغه ته په کانټیکټ باندې کار کوي ځکه چې د دې ته کې ډېر مینهوال دي او هغه هلته کې هغه خپلو مینهوالو ته ورځي او ورسره 2-3 شپې ورسره کوي نو بیا ورته واپسي ټکټ هم ورته ورکړي او خرچې موله ورکړي او په لکونو ډالرې پاکستان ته ځان سره په افغانستان ته ځان سره راوړي. نجیبه پیاز وایي زه د لندن په مینهوالو باندې آباد یم. که چېرته زما دا نه وی نو بیا به ما سره 1 روپۍ به هم نه وي ولې چې په دوبۍ کې ټول مزدور کار دي. هلته کې څوک چاته دومره پیسې نه ورکوي. لندن والا خلکو ته په زرونو باندې ډالرې ورکوي خو هېڅ هم بیا نه وي. داسې تېره شي لکه د سترګو په رپ باندې. او ورته کې مې یو کلب والا سره هم خبره کړې او ټول مینهوال ما ته هغه هوټل ته راځي او ما سره شپه تېروي او بس بیا ځي او زه ترې نه هغوی خپل مقصد پوره کړي، زه ترې نه خپل مقصد پوره کړم او زه ترې نه پیسې ترلاسه کړم چې راشم بیا دلته میاشت نیمه په افغانستان کې تېره کړم بیا لاړه شم لندن ته چې بې خرچه شم. عزتمنو زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې دی. خو زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا ویډیو د سره حتمن لایک کړئ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.